जुनैद की कप्तान है कामरान हमारा د حقیقی ازادي مارچ د پاره تحصیل مندن علاقه امازه قافله د سابقه نیټین امیدوار کامران خان په قیادت کې روانه شوې د نګری میلې ډاک نه روانه شوې د قافله کې د امازو د هر ویلیج کونسل نه ځوانان او مشران شامل وو د نګری نه د روانېدو په موقع ضلعي نائب صدر کامران خان د قافلې شرکاو ته د خطاب په وخت ووی چې د امازو خوري همیشه په چناړ هاوس نن کړي او نن ستاسو جذبې یو ځل بیا هغه یاد تازه کو هغوی وی چې ملک په حقیقي مانو کې د آزادولو په غرض نن د امازو د هر کورن ځوانان مشران او ماشومان راوتی او د امپورټډ حکومت نه د خلاصي د پاره په ازادي مارچ کې شریک دي هغوی وی چې موږ د چیرمن عمران خان په کال پنډه ته ازادي مارچ ل روان یو او چې د سو عمران خان حکم نوي کړي هل تبا ناس یو کامران خان وی چې د قافلې هر وګړي د پوره تیاری سره راغلي او چې هر څومره هم سخت او تکلیفونه راځي موږ ورته تیار یو ځکه چې دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی هغوی قافلې له هدایات ورکړل او وی چې د قافلې سره بعد یوسی مخلنه یوسی ناوګي او کوګا یوسی ملګری یو ځای کیږي او بیا ول امبلینا د منسٹر سی ان ډبلیو ریاض خان او ډیډک چیرمن سید طاهر جهان باچا په قیادت کې کرنل شیر خان انټرچینج کې د وزیر اعلی محمود خان په قیادت کې پنډه تزو په دې موقع د یوت جنرال سیکریټري وکیل خان د پی ټی آی ضلعي ډیپټي جنرال سیکریټري لیاقت خان اور لالاجی سید جنید باچا او آفتاب خان هم میډیا سره خبرې وکړي او وی چې موږ د سابقه نیټین امیدوار کامران خان په قیادت کې حقیقي ازادي مارچ لا د پوره تیاری سره روان یو هغوی وی چې موږ ټول امازه کام د کامران خان په قیادت متحد یو او موږ کې څه قسم ګروپ بندي نشتا هغوی وی چې هر څومره ورځې احتجاج وی کوبا او چې د سو مونږ ته قائدینو د واپسې کال نوی راکړې ناس پيو یقینا چې نن زما سره داسې الفاظ نشته چې په هغې کې زه ستاسو شکریا ادا کوم خو زه به دا ووایم چې امازو خاوره زنده‌باد د امازو مشران زنده‌باد د امازو نوجوانان زنده‌باد پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد تاسو خو او ان شاء الله دا ډاډګرنه در کوم چې تاسو دا کم اتفاق تاسو دا کم اتحاد تاسو په کوم قوت باندې راغلی یې په کوم قوت باندې راوتی یې هغه زما مشران ترونه دي کو دا زما رونه دي ان شاء الله تعالی دا له باور در کوم چې د چنار په کور باندې کو تاسو هر قسمه قرباني راځي د چنار کور په خپل وینې قرباني ان شاء الله تاسو موږ او زما عزتمن الله تاسو همیشه ثابت کړی د نمازي خاورې چې کله مونږ خبره کړې ده کله مونږ اواز درکړی امتحان راغلی دی تاسو په سوونو په تعداد باندې راوتي الحمدلله ګاډي راایستې دي او نن خو یو ځل بیا وښوه چې ازادي مارچ دپاره چې مونږ ته خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب هدایت چې د ملکن ریجن چې دی قیادت هغه او د هغه سره مراد سید صاحب کوي فارجیان باچا او ریاض خان زمونږ د بونیر د کتې نه لیډینګ کوي د دې ځای نه موږ د تحصیل مندڼ دا مشران روانېږو په لاره باندې چې زموږ سره څومره قافلې شاملېږي انشاءالله تعالی د پټرول پمپ زما د ماما پټرول پمپ ته امبیلې چې دی هغې ته به ځو که خیر او دا ځای نه به اسلام آباد طرف ته تګي خو دا له زه انشاءالله دا یک امتحاني در کوم چې تاسو کم تعداد خو تاسو کومه مینه خلوص خو او مخکې تاسو انشاءالله کمینه او د اسلام آباد طرف ته بونیر وځي نو بونیر به انشاءالله تعالی خپل ریکارډ په خپله باندې پاکستان تحریک انصاف ماتي بل څوک د هغې ریکارډونه نشي ماتولی او زما عزتمندو دې ته وایي حقیقي لیډر چې عمران خان په شکل کې الله تعالی را کړه قوم ورسره مینه کوي مشرانو سره مینه کوي کشرانو سره مینه کوي نوجوانانو سره مینه کوي د هغه د ویژن سره د هغه د سوچ سره د هغه د قیادت سره چې دی هغه په اتفاق ولاړ دي او بالخصوص زموږ د خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب باندې زموږ د دې خاورې اعتماد دی چې د بونیر خاورې ته هغه دویم کور ویلی دی په بونیر په خاوره اعتماد کړی دی او زما ستاسو کشر له زما په شان کس له تاسو له په کروڑو روپو فنډونه درکړي دي انشاءالله نور به تیم راوړو دی بونیر دا خاوره به ترقۍ طرف ته دی او دا له دا ډاډګرنه در کوم چې انشاءالله تعالی مستقبل کې روان الیکشن ډېر نږدې دی که خیر لرې نه دی او چې الیکشن کېږي نو دا موضوع د خاورې نه دا غر د سر نه چې روالي د کتې سرې تاڼې پورې او زموږ د کړاکړه پورې او د ایټۍ د خوړه پورې چې اواز راځي نو انشاءالله یو اواز به راځي چې پیټو وګټله پاکستان تحریک انصاف وګټله یو ځل بیا تاسو ډېر مشکور یم ټول به د اتفاق اتحاد سره روانېږو
په لاره باندې په یو نظم سره مخکې موږ ته قافلې چې کومې ولاړې دي په لاره باندې هغه به زموږ سره انګیج کېږي، زموږ سره به راځي، یو بل باندې اوورټیکینګ نه چمله کې موږ ته کسان ولاړ دي د کنکوی چوک سره، نو انشاءالله ټولو سره به مخاطب کېږو. مخکې به ځو امبیلي پمپ ته، چونکې دا تحصیل چې دی د خصوصي طور باندې وزیر الله صاحب هدایت و چې دی له به ته ځي او دا به راځي، او هغه ځای زموږ شیر شریک جلوس چې دی هغه هم را روان دی که خیري، ټول به د اتفاق سره مخکې ځو او اسلام آباد پنډۍ طرف ته چې دی موږ به پړاو واچو او خپل زموږ چې پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب دی د هغه د خطاب په انتظار به یو، د هغه د کال په انتظار به یو، که هغه وایي چې ورځ به یو، که هغه وایي که میاشت به یو، که هغه وایي چې 2 میاشتې انشاءالله زموږ به هلته پړاو یې راځو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. الله تعالی دې تاسو موږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله تعالی مو ښاد آباد دغه شان ساته او الله تعالی دې دا جذبه ستاسو دغه شان برقرار ساتي. یقینا چې نن زما د خپل هغه تقریر هغه الفاظ ډېر دي، خوشحاله یم چې تاسو ته کوم الفاظو کې ستاسو شکریه ادا کوم. خو یو ځل بیا وایم چې ماشاءالله او زنده باد او موضوع خاوره بیا زنده باد. دا چې موږ د کامران خان او د ریاض خان او د فخر باچا په قیادت کې انشاءالله دا موضوع نه لکه په ګڼ شمېر په تعداد باندې مطلب دا دی د خپل د یوت ملګرو سره او د خپلو مشرانو سره مطلب دا په جوش او خروش سره په ګڼ تعداد سره او استاد مخې دي مطلب دا ټوله ویډیو وکړه خلک به مو ویني انشاءالله مطلب دا لکه په جوش او په خروش سره انشاءالله د عمران خان په قیادت کې ځو انشاءالله. وکیل بھائی کوشپره باندې راځي او یا نور څه تکالیف راځي تیار یې انشاءالله مطلب دا که شپه راځي که ورځ راځي که لوګه راځي که تنده راځي بس چې تر څو پورې موږ خپل مقصد ته نه یو رسېدلي او د خان صاحب خبره نه ده منلی شوې تر هغې پورې موږ هلته پراته یو انشاءالله د خپلو مشرانو په قیادت کې لګه د هر کلي نه د هر محلې نه چې خلک راوتې دي یو اهم مقصد دی او مقصد دا دی چې د خان د عمران خان په کال باندې ټول پاکستان راوتې دی پای قافلو کې موږ هم شامل یو او تر څو پورې چې موږ ته عمران خان نه دی ویلي چې واپس شي تر هغې پورې که زموږ هفته راځي او که میاشت راځي هلته به ورسره ناست یو انشاءالله تعالی. دا پاکستان زموږ دی موږ د پاکستان یو، دا د بل چا نه دی. دې کې چې کوم خلک بدماشي کوي یا دوکه کوي یا په مافیا پروت دی نو انشاءالله تعالی د دې نه به په حقیقي ازادۍ سره موږ پاکستان ازادو. زموږ دا میشن دی پرامن احتجاج به کوو، بالکل پرامن به د پاکستان لپاره د خپل عوامو لپاره انشاءالله. مونږ وروره د چا قیادت کې دا خو تا تپوس وکړو زما په خل دې تپوس ته هم ضرورت نه و، دلته خو له بل چا قیادت اړوشتې نه خو بس دغه خبره وي چې غونډ منډ یې زیړ دی نو نارنج دی نو کامران خان دی او فخر جهان باچا او ریاض خان دا زمونږ د ضلع مشران دي. د دې په قیادت کې به دې ځای ځو او کرنل شیر انټرچینج ته هلته به زمونږ وزیر الله صاحب محمود مونږ ته ولاړي او د هغه په قیادت کې به مخکې اسلام آباد ته پنډای ته ځان رسوو انشاءالله تعالی. اصل کې د یو ډېر غټ جنون دی، خلک ته راوته دی، په خپله مرضۍ راوته دی او یقین په خدای وکړه چې خلک ډېر مخلوق پکې پاتې شو په خفګان باندې چې وایي لکه موږ بوځې مشران دي بوډاګان دي مخې ته د حالاتو نه خبر یو نه چې څه کېږي څه حالت جوړېږي څو رسټې راځي هغه د مابنډه سر نه د موضوع د ګوټ نه خلک راوته دی په زرګاو خلک ته تاسو وینئ د خپل یو مارچ دی د یو جهاد دی د هغې په سلسله کې راوتي دي او دا روان دي دا خلک را جمع کېږي لا لیټ هم په دې وجه شو چې خلک را روان دي مختلف. دا خو د قومونو په ډېر خوش قسمته قومونه چې د هغې په قسمت کې دا ورځ راځي چې د خپل د ملک ته ازادۍ کې صحیح سوالي او موږ ځان خوش قسمته ګڼو دا واړه دي که لوی دي ټول ځان خوش قسمته ګڼي چې په دې کې موږ څه کردار ادا کړو سبا به خپل بچو ته خپل نسو ته ملامت نه یو سبا به ناست شو سبا به هغې هم غلامان ناست دي موږ نه به تپوس کوي چې یاره تاسو ته موقع میلاو شوې وه تاسو په دې موقع کې خپل کردار ولې ادا نه کړو. دغه یو خبره ده زموږ د ټولو دپاره عمران خان د خپل هر څه په داو لګولي دي سره د ګولو خوړو سره د بیمارو سره د جایدادونو د بچو د هر څه د قربانو سره راوتی دی. موږ ته دغه یو موقع ده هغه مهیا کړې ده موږ دغه شکرګزار یو چې موږ له دا زموږ د خاطره راوتی دی زموږ د بچو د ازادۍ دپاره لګیا دی نو موږ ټول په دې کې بې حده مشکور یو د هغه هم او د عوامو هم لکه شکریا پکې ضرورت شته ځکه نه چې لکه خپل خر سړی ځان له راوتی دی خپل ځان دپاره دی د خپل ځان ازادي ده د خپل د ځان د حق دپاره راوتل دي خو خوشقسمته ځان ګڼو چې په دې تحریک کې د یو حصې ورکوټ حصه یو. وطن لار کې تکالیف هم راتلی شي لارې بندیزونه هم راتلی شي د خوراک کمې هم راتلی شي هغې ټولو تکالیفو ته تیار یو. ما خو درته وویل عمران بھائی موږ پکې مشران پرېښي دي سره
او هلکان او واړه مشران هم ټول زیات تر پریخي دا خو هغه مشران دي چې کوم بیخي په کور کې نه کینی په هر حال بزو نو په دغه نیت راوتی یو چې لکه مخې د هر څه راځي نو دا ځوانان دي ټول ولاړ دي او د کامران خان پکې د عادت کې د بهر باچري پکې عادت کې روان دي راوتري دغه په आवाज باندې دا ټول خلک هغه ته ولاړ دي منتظر وته ولاړ دي چې هغه کله راغی جو آرډر کې جو خلک ته روان به کو شپراجي کا افتراجي کا لس راځي کو لوګ راځي کار سره راځي تیاری ورته تیاری کنه ټول د خیره ان شاء الله ټول سره यकीनन जीतेगा हर बार यकीनन जीतेगा कमरान हमारा जीतेगा बेट हमारा जीतेगा माओ की दुआ से जीतेगा कमरान हमारा जीतेगा कमरान हमारा जीतेगा ये पहाड़ हमारा जीतेगा रियाज हमारा जीतेगा ये बेट हमारा जीतेगा माओ की दुआ से जीतेगा हर बार यकीनन जीतेगा।